मास्टरा बड़ा लिखा چې کلام ته غواړي چې پنځه وخت لمانځه کې زما سره په دې ټیم کې ټیم ساده څلور آیاتونه تجوید سره صحیح کوم او بیا زه د هغې معنا زده کوم هغه عالم بس دا احسان مني. اوس تاسو ووایئ چې په 4 آیاتونو څو منټه لګي د دومره عظیم وبال نه بچ کېدو دپاره مسلمان سره 10 منټه هم نشته. او مسلمانانو تاسو یو بل نه پتې وګئ خپل ګریوان کې داسې وګورئ زنا خلک کوي جرم یې ګڼي غلا خلک کوي جرم یې ګڼي غیبت خلک کوي جرم یې ګڼي شراب څښي جرم یې ګڼي مسلمان قوم نه په ناظره قرآن ویلی او نه یې معنا زده دی قسم دی که ضمیر کې امدا وي چې زه ګناه کړې وسواس نشته دا ګناه قدر نه ګڼي. او خوبونه د صحابه د راحت ګوري خوبونه دا ګوري چې صحابه کرامو غوندې عزتونه ماته الله راکړي صحابه کرامو غوندې نصرتونه راشي. مسلمانانو ورونو صحابه خدا 5 خبرې پوره کړې وي قرآن باندې ایمان راوړی و قرآن یې په ناظره ویلی و د قرآن معنا یې زده کړې وه په هغې عمل کو د هغې تبلیغ کو د قراو دستې به تشکیلېدې ارد ګرد علاقو ته او د قرآن حاکمیت دپاره یې د ځان نذرانې ورکړي. بیا دا ټولې دنیا بر و بحر زمین و آسمان تعلق او رابطه صحابه سره قائم شوه پوره دنیا د دوی تابعدار شوه. تاسو چیرې تاریخ وګورئ تاسو به شکر دی پړه لیکه خلک یې پته وکړئ چې دا فارس څنګه فتح شو دا بحرین یمن اردن او ایران څرنګه فتح شو تاریخ وګورئ. ایران باندې چې صحابه حمله کوله حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ د دې سپهسالار ایرانیانو ته پته ولګېده چې دا خو ډېر جنګجو قوم دی دوی سره پنجه ازماول اسان کار نه دی د هر چا د وس خبره نه دی. هغوی ولګېده سمندر باندې د کشتیو تللی پولې مات صحابه حیران شو چې اوس به څنګه پورې کېږو مشوره یې وکړه حضرت سلمان ته خپلو معاونینو وویل چې صاحب یو ورځ وه چې د حضرت موسی ملګرو ته سمندر لار ورکړې وه موږ به د هغې نه د عظیم پیغمبر امتیان یو سمندر سره خبره کړو. تاریخ وګورئ تاریخ مولیانو نه دی لیکلی تاریخ دان او تاریخ نویس آزادي څوک هم چې هغوی سمندر سره خبره وکړه چې سمندره موږ د الله دین تانه پورې غاړه رسول غواړو موږ ته لاره راکړه. ابن هشام کې راوي قسم کوي چې ما دې د الله په ذات قسم وي چې کله په سمندر اسونه ور واچول سمندر داسې جم شو لکه جیټي روډ. هغه غاړه ایرانیانو نوجوانانو بوډاګانو چیغې کړې چې دیوان آمدن دا خو پیریان دي په سمندر بره را روان دي. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ د خپل کمانډر وویل چې صاحب ما نه نیزه پرېوته کوشم وایي چې نه سمندر ته ووایه چې نیزه راکړه سمندر داسې چپو والا نیزه یې ورکړه. سوال دا دی چې دې صحابو کم کتاب ویلی و کیډټ نه پاڼې و کیمبرج ویلی و اکسفورډ ویلی و یونیورسټي او کالج ویلی و که دا قرآن ویلی و چې د چا جشن و خوشحالۍ کې نن موږ تاسو راجمعي. نن دنیا زمونږ دې تعلیم ته نچلی تعلیم وایي نن دنیا مونږ ته د قیانوسیت او رجعت پسند وایي. دغه دنیا ته زما چیلنج دی چې داسې ساینس دې ایجاد کړي چې سمندر داسې جم کر ودرېږي لکه د ایران سمندر چې صحابو ته جم کر لاره ورکړه. مسلمانانو لورو هوښیاران څه وایي چې اوبه په توره نه بیلیږي اوبه په توره نه بیلیږي. آسماني علم سره چې د کوم موسی علیه السلام تعلق سمندر ته د یوې علاقې گزار ورکړو 12 لارې کټ
तौदिल अज़ीम, दोमरा डले डले उबो दरेगे द समंदर फतेह के डीर बदबूदार खटई आज चिप्स और मार्बल वंदे खुशबूदार शवा समंदर दासी उबई लक डीजल पाए के हैवानात पैदा की गिमड़ी की रोहलमानी हो गए आ समंदर दासी पाक साफ और शफाफ शो ची बारा कबीली पाखपलो खपलो लारो तेरी रियो बोलते टाके कवली तुमरा पाक और साफ नंद दुनिया सेंस त चैलेंज वर के चिदा से समंदर टूटे टूटे गए और बे पखपल हालत रवान के वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में साहिब कुरान होकर अहम ख्वारो जलील होई तारे के कुरान होकर मुसलमानों रो कनन कम बेरोजगारे न परेशानी मैं महंगाई न परेशानी अमन पार माने कत्लो गारत ने आल तरफ ना बतफरई दावली भी तो चल ले मुसलमानों रो दा 20 नाजिर खान दी और दा हाफिजान सरा मा पर ख्याल की 30-35 कसान शो दा 35 कसान बदी मुआशरा की चुकी दा दा कारी मसूद मेहनत समारा रहे दा बदी इलाके की जवारी बन गई दा बदी इलाके की शराब बन गई दा बदी इलाके की आइस और द चरसो द मंशियात स्मगलिंग बन गई दा बदी इलाके के लूटमार और गारतगिरी बन गई खुदे मौका कड़ीर बेगैरत शू कड़ीर बेगैरत शू दे जराइम लारे नो निवा कम से कम खपला हो शराब नस्की के कम से कम खपला हो द जिना अड़ी में चलाई करा कम से कम खपला हो डाकी न कई करा कम से कम खपला हो उजरती कातिलान न जुड़ीगी ननकारी मसूद दबे सरो सामाने पालम के तरी तरह बेरा वसाइल कौम ता 35 जराइमों न पाक खलक वर्करो कददी कौम मशिरानो तदी मुलियानो मला करो को दूसरे ताउनो को अरारवान काल तब साख कसानवी बल काल तब सौ कसानी